بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما دوستانو. امید ده د الله نه چې خبرې روغ جوړ به خوشاله به او الله هم خوشاله ساته. نننۍ ویډیو زمونږ د عزت او د حرمت د حفاظت د فاره ده. هر سړی غواړي چې زما عزت او زما حرمت چې کم دی نو د هغې د حفاظت وشي، ځکه چې په بې عزتۍ باندې هیڅوک نه خوشحالیږي، خفه کیږي. او حرمت خو بیا ډیر ضروری دی د هر انسان لپاره چې د دې معنی پرده پرتی او دی با عزت او با حرمت. دا به ملګرو څنګه کیږي؟ اول خو خپل کردار ټیکول پکار دی. داسې سپک کار یا داسې قسمه خبرې چې په هغې سره د بنده عزت خرابیږي او د خلکو په نظر کې سپکیږي، نو دا نه دی پکار. او دې سره سره د الله نه مدد غوښتل دي. د الله نه مدد غوښتل د ټولو نه اول او ضروری خبره ده زمونږ د ټولو انسانانو لپاره چې څوک په دنیا کې کم ځایم دي او څه هم کوي، نو دا زمونږ لپاره ډیره ضروری ده چې موږ د الله نه مدد غواړو. د الله نه مدد غوښتل ضروری دي د هر مسلمان لپاره، د هر مؤمن لپاره، د هر انسان لپاره. نو الله نه موږ مدد څنګه غواړو؟ موږ د الله نوم یادو، یا عزیزو یا عزیزو. کله چې تاسو چرته چا سره میلاوېدو لځئ او هغه په تا نه عهده کې غټي، یا داسې سړی چې کمکلي ورسره ملاقات ضروري شي، یا داسې کسي چې چېرته افسري، یا داسې کسي چې چېرته پولیسي غټ افسري، نو سړی په خپل عزت او په حرمت باندې ډېر زیات یریږي چې هسې نه لاړ شم چېرته داسې خبره راته وکړي چې بیا بنده پریشانوي، یا د چا په مخ کې ورته داسې خبره وشي چې هغه سپکوي، نو دی بیا ډېر زیات پریشانوي او ځان خوري او ځان ته ډېر زیات ملامت وي. او که د چا په مخ کې ورته وشو نو هغه یې ورپورې ټوکې ټکالې کوي. دا هیڅ کله هم یو مسلمان بنده، یو باعزته بنده، یو ښه انسان نشي برداشت کولی. دا د برداشت نه بهر ده. نو دې سره سره چې کم دی نو د الله نه به موږ مدد غواړو چې یا الله زموږ عزت او زموږ حرمت برقرار وساتي، یا الله په موږ خپل فضل وکړي. نو موږ به داسې کوو چې کله هم د سحر مونځ وشي او خپل ذکر او اذکار وکړي، نو یا عزیزو یا عزیزو به 41 دفعه ووایي او په خپل مخ به دم کوي، یعنی په لاسو به چوف کوي او په مخ به راکاږي. نو الله پاک په دله دومره عزت درکړي چې ان شاء الله تعالی د غټ نه غټ سړی، د بدعمله نه بدعمله سړی به تاسو له هیڅ هم نشي کولی. تاسو به داسې با عزته کې الله با تعالی به د هغه ژبه بند کړي، الله تعالی به هغه نوم کوڼ کړي چې ان شاء الله نه به ستا بې عزتي کېږي او نه به ستا د حرمت بې عزتي کېږي. ډېر اسان عمل دی. 41 دفعه چې سحر مونځ وکئ نو 41 دفعه یا عزیزو یا عزیزو به ووایئ او خپل مخ به دم کوئ، یعنی په لاسونو به یې چوف کوئ او په مخ به یې راکاږئ. او کله چې چا داسې سړي سره ملاقات لځئ او الته پتلو کې نو یا به دا عمل کوي، په لاره باندې به یا عزیزو 41 دفعه ووایئ او په خپل مخ باندې به دم کوي، خپل مخ په دم کوي. نو چې ان شاء الله تاسو لاړ شئ نو هغه به تاسو سره داسې په ښه طریقه باندې خبرې وکړي چې ان شاء الله تاسو به هیڅکله نه پریشانه کیږئ، نه به ستاسو په محفل کې څوک بې عزتي کولی شي او نه به په کور کې کولی شي. ان شاء الله ډیر ښکلی عمل دی، د الله نوم دی او د الله تعالی د نومونو ډیر زیات کمالات دي. ملګرو نورو ملګرو سره هم شیر کوي او په خپله پې هم عمل کوي. د الله نوم اخیستل هسې هم ډیر زیات ثواب دی. او د هر نوم اسماء الحسنا چې کم دي نو د هر نوم یو خپل طاقت دی، یو خپل خوبي ده، یو خپله خوبي ده پکې، یو خپل کمال دی پکې. ملګرو هیڅ اخوا دې خوا مه ځئ، مه ځان پریشانه کوئ، بس د الله نومونه یادوئ. د هر سیز د کامیابی رازونه د الله نومونه دي. د الله د نوم نه څه لوی شته او نه څه زیات قیمتي شته. الله نوم د هر څه نه قیمتي دی او د هر څه نه لوی دی. کوشش کوئ ملګرو چې د دې نومونو چې څومره دي اسماء الحسنا دا ځان سره یاد کړئ. دا چې څوک یاد کړي نو الله پاک په ډایرکټ جنت ته هم بوځي. او د هر مشکل لپاره د الله نوم استعمالول په دې کې ثواب هم دی، نیکی هم ده او د بنده په کار هم آسان شي او ډیر په یو لږ عمل باندې. نو ان شاء الله تعالی که خیری موږ به په دې باندې عمل کوو
چې الله پاک مونږ لا د خپل طرف نه عزت راکړي چې چاله الله پاک عزت ورکړي نو هغه څوک به عزت کولی شي او چې چا نه الله پاک عزت واخلي نو هغه د څوک عزت ورکولی شي. ملګرو اسان عمل دی 41 دفعه یا عزیزو ویل دي او خپل مخفي دم کول دي. د نن ویډیو د دې باره کې به ملګرو ان شاء الله پر روانه میډیا کې بیا ملاویږو. ته الله